حضور پاک یو واقعه ذکر کوي نبی علیہ السلام مبارک په خپله چې یو سړی په بني اسرائیلو کې او داسې دشت او بیابان کې ګرځېده، یو اواز یې واورېد، یو وریځ راښکاره شوه او د وریځې نه اواز واورېد چې اسق حدیقة فلان، اے وریځې د پلانکي سړي باغچه سیراب کا. وی دا اواز مې د باغچې نه اورېده، د دې وریځې نه، او حیران شوم چې خدایا دا اواز خو چې بره وشو نو دا خو د فرشتې اواز کیدی شي، د بل چا اواز نشي کېدی. او دی وریځې ته اواز کوي چې د پلانکي سړي باغچه سیراب کا. دا څومره د خدای نیک بنده دی چې الله د طرف نه د فرشتې په ذریعه وریځې ته اواز کیږي. ویناګانه زه ګورم دی وریځې ته یو طرف ته شوه او د هغې کې ګړزار شروع شو، باران تیو شو. چې باران تیو شو زه ولاړ یم، هغه باراني اوبه په یو لښتي کې را روانې دي، اوچ لښتې او اوبه راغلې. لکه اوس هم که ستاسو خیال وي بعضې وخت کې په یو کلي باران نه وي، په بل کلي باران وشي او دا چې کوم لاندې کلي دې ته د هغه کلي علاقې اوبه راشي، هلکه د اوبه خړې دي، یو بل کنده ډېره راغلې ده، نیر ډک راغلی دی، بره باران شوی. هغه خوړ ته مې کتل، هغه خوړ کې اوبه را روانې وې، اوچ خوړ اوبه پکې رالې ده، دغه وریځ چې کوم ځای وشوه د هغې اوبه را روانې دي. وی زه نیغ د اوبو سره په دې لښتي کې تلم چې د اوبه هر چاته چې روانې دي، ما چې کوم اواز او د وریځې نه اورېدلی دی، ممکن ده هغه سړی پیدا کړي. اوبه لښتي کې روانې دي، زه ورپسې دا اوبه په یو باغچه باندې وردن نه شوې، زه هم وردن نه شوم. او په هغه باغچه کې یو سړی دی او هغه سره بیلچي د چاري ده ورسره، د اوبو ته بس تیار ولاړ دی. هغه اوبه په هغه باړو کې ورپرېږدي، کله یو باړی اوبه کوي، کله بله، کله بله، کله بله. اوبه دومره وي چې د هغه پټۍ پې ښه ډک اوبه شو. هغه پې خپل پټۍ سیراب کړ. وی زه ورنږدې شوم، ما ورته ویل ستا ورورې څه نوم دی؟ وی اقه نوم یې راته واغی چې په وریځه کې کم اواز ما اورېدلی و، اقه نوم یې راته واغی. ما ته وی دا زما د نوم تپوس دی ولې وکړه؟ ما وی دا کمې اوبه چې ستا دې پټي ته راغلې او تا پې اوبه خوړو خو تیار ورته ولاړ وې، دا اوبه د یو وریځ د زما مخکې ورسره اوبه دی، دا د هغې د باران اوبه دي. او هغې وریځ نه مې ستا نوم اورېدلی دی، وریځ ته اواز وشو چې اسق حدیقة فلان، د فلانکي باغچه سیراب کا. نو ستا چې کوم نوم واغې دقه نوم ما بر اورېدلی، ته څه کار کې ما ته خپل دین وښایه، خپل ایمان راته وښایه، خپل عمل راته وښایه چې الله پاک خصوصي طور ستا له وریځ را پیدا کوي، د هغې نه باران کوي او اوبه ستا پټي ته رالیږي او ته پې خپل پټۍ او خپل باغچه سیراب کوې. هغه ورته وی د دې باغ چې څونه بدن و چې دې په 3 ځایه تقسیم کړ، یو حصه خپلو بچو له یوسه، په بچو په ښځه خورم، یوه حصه واپس په دې باغ لګوم، په دې باغچه په دې پټي لګوم، ځکه پټۍ دې زمانه کې څونه خرچې پکې، هغه زمانه کې به ډیران او څه تخم وغیره وغیره خرچې به کېدې، د مزدور خرچې وې پکې. نو یوه حصه په بچو، یوه حصه په دې باغ واپس لګوم، یوه حصه د الله په نوم خیرات کوم، مسکینانو، فقیرانو، دوستانو، رشته دارانو هغې له ورکوم. دا د هغې برکت دی چې الله پاک د خصوصي وریځ رالیږي او اواز ورته د ده دپاره کوي چې د باغچه سیراب کا. ګوره چې ستاسو په خپل مال کې په حلاله طریقه رزق ګټئ، د چا مال نه وهئ. او دویم دا دی چې خیرات او صدقه پکې کوئ او خپل بچو له حلاله ګټئ، حلاله، نو الله به در سره مدد کوي. او شکر وباسئ زما وروڼو. ګورئ دا به نه وایئ چې دا مال خو ما ګټلی دی،
او دا رزق خو ما ګټلی دی، د الله شکر به ادا کوئ. چې کله دې فصل وشوی شکر خدایه دا تا راکړی، دې کې زما هېڅ هم نشته. دا په کومو اوبو چې دا فصل سیرابېږي دا اوبه چا پیدا کړي دي؟ الله. افرأیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. الله وی دا فصل خو کرې ته، اگر چې دا لاس ما درکړي په کوم لاس چې ته تخم نه لې، په کوم لاس چې ته پر امبي ګوټ کې دا لاس ما درکړی دی، په کومو سترګو چې ته دې پټي ته او دې فصل ته نظر کې دا ما درکړی دی، او کوم تخم چې په دې پټي کې کرې دا تخم هم ما درکړی. خو زه یاره تا لاس وخوځاو، تا تخم وکره، تا ګوډ وکړه، تا چاري وکړه، نو دا تا وکړل، زه خیر دی دا د سرمنم چې تا وکړل. افرأیتم ما تحرسون. لیکن الله څه وایي؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. د دې تخم نه دا چې کوم د غنمو بوټی راووت، د جوار د دانې نه چې کوم د جوارو بوټی راووت، دا تا رایستلی او که دا ما رایستلی؟ دا الله رایستلی. فصل تا کاش کا، اگر چې د هغې اسباب ما درکړي دي، خو زه تا فصل وکړم. لیکن اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، دا چې ښکلی غنم پیدا شو، دا ته ورته ګورې او دا هوا پرې لګي او دا بمبر لقی او ته یو بمبر له وباسې او هغې کې وشمېرې لکه دې کې خو شپېته اتیا دانې دي، که خیر 20 منه غنم به راله کوي، جرم جوار به هم 20 منه کوي، پنبه به هم راله دومره کوي. هلکه دا الوګان او دا کچالان او دا سیزونه خو ډېر خشته اعلی دي، د دې تخم نه دا چا رایستلي؟ الله. لو جعلناه اجاجا، الله وایي که دا اوبه دله زه ترخې کړم ته بیا څه کولی شي؟ او یصبح ماؤکم غورا، او که دا اوبه درله ختمې کړم په دا پټو کې او په دا کویانو کې، بیا ته څه کولی شي؟ نو په هر څیز کې به د الله پاک شکر ادا کوئ. دا ولې مونږ ډغرې په ډغرې یو؟ ډېر خلک کوئی صاحب ځمکه هم شته، مال هم شته، بر برکت نشته. مونږ د خدای شکر نه ادا کوو. مونږ دا ونه وایو، مونږ وایو دا پټۍ زما د پلار نیکو او د قر نیکو، بس ما له را روان دی، دا زما دی او ما پکې خواري کړې ده، دا ما وکړو، ما دا چل وکړو، ما دا ما لفظ وایم، په دې الله خفه کېږي. دا پټۍ ستا نو، دا تا ته د پلار نه پاتې شو. پلار دې دا ځمکه نه وه جوړه کړې، هغه ته د پلار نه پاتې شوه. هغه دا ځمکه نه وه جوړه کړې، زه ورپسې دا ځمکه چا جوړه کړې ده؟ الله پاک. که تا دا ځمکه په پیسو هم واخېستله بل چا نه، نو دا ځمکه تا نه ده جوړه کړې، د دې ځمکې خالق او مالک الله دی. دا تا پې وکړله، ته به ترې ځې، بیا به دا ځمکه الله ته پاتې کېږي. د دې اصلي وارث رب العالمین دی. شکر به ادا کړي.